بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خپل کشر د عمران زریاب ډیره زیاته مننه کوم. سوشل میډیا دور دی، خپل قامي ستونزې، خپل مقامي ستونزې، د خپل سماج ستونزې خلک سوشل میډیا باندې ډسکس کوي او ټولې دنیا ته رسوي. نن موږ په یو اهمه موضوع باندې د عمران زریاب صاحب په مینه او په خواهش او د خپل قام او خپل خاورې سره د تړون په بنیاد باندې خبره کوو. ما یو شعر زه ستاسو سره شریکوم چې دوه شعرونه دي چې د مستقبل د تباهۍ غټه بیلګه پرته وه. د مستقبل د تباهۍ غټه بیلګه پرته وه. د یو ماشوم غاړې ته کچه تماچه پرته وه او زمونږ د کلي بدبختی به درته څه وایمه، زمونږ د کلي بدبختی به درته څه وایمه. د کتابونو یو دکان ته هم تاله پرته وه. ګرانو کتونکو، زه په بټخیله د ملکند صدر مقام په بټخیله کې چې په ظفر پارک کې کم ټاون هال جوړ شوی دی، کم کمیونټي هال جوړ شوی دی، بلکې لا پوره شوی نه دی. په هغې باندې یو دوه څلور خبرې ستاسو سره کول غواړم. دا حال د مرستیال لیکوال مل ملکند د سوګند پورته کولو په دستوره کې د هغه وخت د خزانې صوبایي وزیر محترم همایون خان اناونس کو چې موږ په بټخیله کې زموږ د سپاسنامې مطابق، زموږ د مطالبې مطابق موږ 15 کاله ادبي او ثقافتي سرګرمۍ په دې خاوره کړي دي. نو موږ په خپلو ټولو بلنلیکونو او کارډونو باندې لیکل چې زموږ غوښتنه او کمیونټي هال جوړونه. نو همایون خان د هغې په رڼا کې د دې حال اعلان وکړو او بیا د هغوی په حکومت کې په دې باندې ګوتې هم پورې شوې. په کروڑو روپو پراجیکټو موږ د هغوی ډېر زیات منندوی یو چې د خپل قام دپاره، د خپل ولس دپاره، د صحتمندو سرګرمو دپاره د دې حال د جوړولو اعلان وکړو او ګوتې یې پرې پورې کړې. په دې منځ کې یو بل پوره حکومت د پاکستان تحریک انصاف تیر شو او اوس یې بل حکومت شروع شو، خو هغه حال پوره نه شو. زما په خیال سره که حکومت وغواړي نو په شپږ اتم میاشتې کې داسې پوره پراجیکټ سرته رسي. خو په دې باندې دا تقریبا 8-9 کاله تیر شو، دا پراجیکټ سرته ونه رسېدو. موږ څه تپوسونه هم وکړل د متعلقه مشرانو نه، د متعلقه محکمې نه، چې په دې کې څه مسله ده چې دا حال سرته نه رسي. نو موږ ته دا وویلی شو چې دا حال په کاغذونو کې پوره شوی دی، کمپلیټ شوی دی، او په کمپلیټ سیز باندې بیا نورې پیسې یا نه راوځي. ټیکنیکلی په هغې باندې موږ نه پوهېږو، موږ شاعران ادیبان خلک یو. البته خپل اواز خپل ولس ته او خپل حکومتونو ته او ټولو ادارو ته رسولی شو. زما د خپل تنظیم مرستیال لیکوال مل ملکند دغه شانته د ملکند د ټولو ادبي تنظیمونو له طرفه، د ټولو صحافتي تنظیمونو له طرفه او د ټولو ولسي ادارو د طرف نه، د ټول بازار د طرف نه، د ټولو خلکو د طرف نه حکومت ته دا دی بخښنه غواړم، دا پیغام یا دا درخواست او حکومت ته موږ رسول غواړو چې دا حال دی زر تر زره د عوامو د فلاح و بهبود دپاره، انګلیش کې وایي ان پبلک انټرسټ، دا حال مکمل کړی شي. که څه قانوني یا څه ټیکنیکل ستونزې به کي نو هغه دې وویستلی شي. اسپیشلی زه د دې حلقې نه زمونږ وزیر مال چې دی شکیل خان، هغې ته درخواست کوم، محمود خان او د دې صوبې وزیر اعلی دی، په دې لاره باندې ځي راځي او دغه لوی بلډینګ به هغه یې ډېر کار شوی دی او لږ کار پاتې دی. په دې کې یوازې ادبي او ثقافتي غونډې به نه کېږي، په دې کې به سیاسي غونډې هم کېږي. او زما په خیال سره د یو جرګه حال او د یو کمیونټي حال شکل دی دغه، او ټول ولسي پروګرامونه به که د بازار پروګرامي، که د تاجرانو پروګرامي، که دغه شانته د نورو سی بی اوز دي، د کلو کلویغی تنظیمونه دي، ټول سماجي تنظیمونه چې دي د هغې پروګرامونه به دلته کې کېږي.
کانفرنسونه به کیږي، سیمینارونه به کیږي، مشاعرې به کیږي، داسې دا پرایز ډسټریبیوشن سیرمنیز مختلف خلک په مختلفو ځایونو کې کوي. موږ ته به یو مرکزي ځای میلاو شي. نو زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې دا حال د زر تر زره کمپلیټ کی. پرون د سوشل میډیا باندې زموږ یو بل کمپین هم روان دی. موږ د مشرانو سره اول میلاویږو او کاغي موږ له حوصله افزا جواب او یقین دهانی را نکړه. موږ به بیا د دغه حال مخې ته یو درنه ورکو. موږ به ډیر برفور احتجاج کو او دغه به د روزانه په بنیاد باندې تر څو پورې چې وزیر اعلی صاحب او شکیل خان او زموږ دغه مشرانو زموږ سره دا وعده پوره کړي نه چې دا حال به زر تر زره په شپږ اتم میاشتې کې کمپلیټ شي. زه یو ځل بیا د عمران ضریاب زموږ کشر دی د دې خاورې او د دې ولس سره خپل مینه ده او د هغې مینې په بنیاد باندې دا ویډیو یا دا خبره خورئ خلکو ته رسئ. د هغه ډېره زیاته مننه کوم او خپل ولس ته هم دا اپیل کوم چې د صحتمندو سرګرمو دپاره د دغه حال په جوړولو کې چې موږ کم فشار او کم مطالبه حکومت ته یې ښودل غواړو په هغې کې زموږ سره ملګرتیا هم وکړي. ډېره زیاته مننه.